کتونکو سلامونه کوم. دا مخال زه د چارسدي په هغه هسپتال کې ولاړ یم چې دا چې د پاکستان د ټولو نه لوی هسپتال دی. په پاکستان کې دا 2 هسپتاله دي، خو د بدمرغۍ نه دا ټول هسپتال دا په نرسانو باندې چلیږي. دې وخت کې یو ماشوم مړ شو، موږ په یو جرګه کې وو، زنانه راته ماشوم نیولو، ډېره نره ماشومه وه. زه یې جرأت ته سلام کوم چې پوره 1 غنټه موږ ته انتظار وکړو، خو موږ ډېر لیټ ورسېدو په دې شپه باندې. خو بیا خو دا زنانه خپې بلې دا راوتلي دي. ما وایي چې زه دننه دې بلډینګ نه دننه په دې نه ورځم چې دوی بیا بانې جوړوي. ولیب خان راغلی وي، ولیب خان دننه ګرځېده، ولیب خان دا کوله. نالب خان به تر کومې به چپ پاتې وي. د ستاسو صحت کارت دې په شړق ولګي، مال هسپتال ټیک کا چې دلته کې زما نن شپه کې 15 ماشومان وي مړه دي دې زنانو. دا ګوره دې خورکې له دغه لګولي. السلام علیکم. خورکې وایه خپله خبره وکړه ورته. زما نن 3مه ورځ ده چې ماشوم مې شوی دی. د ماښام بانک سره راوستی ومه، 1 بجې پورې دغه شانتي په لړزان ومه چې 1 بجې شما ورته چې زما ماشوم نه کېږي، په اپریشن راله وکړې. اپریشن یې راله نه کړو، زما ماشوم یې په کونډو په 3 کسه راښکلی دی. زه دلته کې پرته یم، زما ماشوم په پېښور کې دی. د هغه یو وخت کې 15 که 6 ټکه دي، ما لیدلې لا نه دی. بل نه 2 ټکه ویستې دي، سر دا رګ یې شلېدلی دی. هغه د دې ځای نه چې پېښور ته ورسو، دوی اول وی دا معذوره دي، د ماشوم غم مه کوه. ما زما ماشوم صحیح دی. دوی وی نه دا معذوره دي، وی د ماشوم غم مه کوه. ما ورته وی نه اوسه پورې ما رسونه نه کړي، زما ماشوم صحیح دی. دوی وی د ماشوم غم مه کوه. زما خپل کار پرېښود. ما ورته وی خدای ته وګوره ما له اپریشن وکړې، دوی نه کو. زما ماشوم سار بانګونه وی چې پیدا شو. ما یې پلار ته رنګ وکړ، ماشوم اوشو خو دغه دی معذوره دی. پلار یې وی نه صحیح دی. دوی د ما نه پس بیا زما خاوند ته رنګ وکړ، ماشوم دې صحیح دی، خو موږ نه په کونډو خوږ شوي دي. او وی راشه وی دا پېښور ته یوسه چې هغه یې پلار له ورکړو، هغه یوړو. خو زما یو کس دی خاوند، او موږ ډېره بېوسي ده. نو موږ پسې شاته نور هسپتال نه مطمئنې خورې دلته نه هېڅ سهولت موږ ته نشته. او دا نرسانې ګوري خو ډاکټران نه یې پته لګي چې نرسان یې او نه ډاکټران دي. وي دا ډاکټران دي. دا انجکشن سرنج هر څه میلاویږي. وی راواله ما یې زما وس نشته، بس دلته د خدای سرې ته پرته یم. ما سر نارینه نشته، یو ته یم لاس راکې، بل ته یم لاس راکې. دا اوس یو ماشوم مړ شو. اوس زما هغه هم زما د ورېرین زوی دی او د خورایي مې هم زوی دی. هغه یې یوړ د ګیدړ دی. او نور ماشومان هم سخت دي. هغه د اسرې د لاسه وفات شوه. دا د 3 ورځو کې څو ماشومان مړه دي؟ نن یې شپږ ویست. زه ښکته واقیم زما ماشوم زمونږ ماشوم اوشو خصی په کلي کې پرایویټ ډاکټر سره ویسې بې کوره د بویه ځای چې خالي وته اکسیجن کو 2 منټو کې به واپس راولي. دوی ته غشت دي د اوسه پورې غیږ کې نه راکې چې زه ول خپل پی ورکم، زه ول د پیډر پی ورکم، زه کاوه ورکم چې دا ماشوم یا ډکه میچازو کې یا دغه کې خپل لاس وي. ما ورته نږدې نه پرې دي چې لاس بل ورولم مې وروړه. زما ماشوم شکر دی د پوره نیټې دی، ښه غټ کټ دی، ښه شکر دی، صحیح دی. وختي مې ورته یو پوټی ورنږدې کېږم یا پیسې ضرورت یا بل څه ما ته وایي اله به دې ځای نه چې ته چې دی الله له لاړ شي تاسې په زور بوځې که نه. دا خو ما صحیح راوستې د 2 منټو استکجن له چې دې ستا صحیح کې. او خورې څو ماشومان مړ شو؟ نن شپږ ماشوم، نن دا اوس په دې ساعت شپږمه ووته او اوس بل ټیک نه دی. دا صرف خوني هسپتال له جنازې ته وځي. بس جنازې ته وځي چې ټیک نه خلک وایي چې هسپتال نه وکاږي وی کاږي یا خار ته بوځي یا بل خوا بوځي. زمونږ نه دا پاتې شو. نو ډاکټران یې ګوري خو نرسان یې پته نه لګي، پته نه لګي چې څوک ورځي ماشوم لوي مو ورځي. نن 3 مرض موږ غټه ډاکټر نه لیدلې. زما اوس د میچازو مسله ما ته پیپونه لګېدلې دي چې دغه د دا څه وجره مې بیګا الټراساونډ نه لو کې چې زما څه وجره نه ټکي چې دا څونه پیسې زما ولګېدې په دې 3 ورځو کې په دې چې زه پرایویټ تلم نو هم به زه ښه شوم. خورې ما ته چې ټلیفون نه کېدل څومره زنانه وي دغه ټیم کې چې دا ماشوم هم پکې لا بیا مړ شو؟ هغه ډېرې وي، تقریبا 15 شپه وي. د ټولو دا ګیلې وي؟ د ټولو دا ګیلې وي. هغه خور چې زما لاړه ټول مړ دي او څوک هم پکې نشته په واټ کې، ټول مړ شو. یا ویړې واټ خالي شو، واټ خالي شو، واټ خالي شو. یو غنټه پس یو سلګي وي دې ته وي بس سپیچته دغه بس ساور کوي. بس مرته بس مرته خوخه جګ جوړې راوستي. دا سری چې ته د حکومت په وی 10 لک روپۍ دی او صحت کارت دی. موږ ول ډیر دغه ورکړ لکه نه چې شل لک دی خو دې مرګ پاتې کی چې زمين ته کې سہولت نشته. موږ به سکو زما د ماشوم په ځان انجکشن نشم. زما ماشوم پاکلو د تاسو پدې شو پدې ځکه ته وایې چې دا د دیواله پیدا شپه ورځ پرونی لیور د سلسلت مړه بل ورځ یور مړه
او زه مور یم، زه ورسره ناسته یم، علي ورته وښوده چې اوس په ګنټه پس بس زنګ کدنې دی غریب ولا نه ورته وي بس ساه وي بس پیپر ورته واچو خو وي ساه ورکوي او زما نارینه د پېښور او غټ پهلوان وسې مې دی غریب جګ جوړ دی. تاسو پکې صحیح پاکول نه راغی زما پکې ماشومه ده نه راغی پرې دې موده نه چې پاکه کو ډاډې په ډاډې کو په یو طرف پیسې اخیستې دي خو څنګه چې دوی چې کومې خبرې کوي دې خو دا مطلب دی چې مړې به در کومه بس ایسار شه و چې موږ خپل ماشوم پاکو موږ خپل ماشوم راواخلو صفایي کو جامې ورته بدلې زمین په وړو په سر یې پیسې اخیستې بس مړه کوي او کاږي د 400 خلکو په دې هسپتال کې دي ځکه په مې فایار شو ویلف خان دننه بلډینګ ته راغلی دا خپې بلخ پې مال راکوش وې دننه په دې نه ورتلمه چې دلته کې دا کم خلک دي یا نوکران دا نیازبین دي دا ډېر انتخابي نازبین خلک دي خو د الله د قهر نه یریږي نه حکومت شته نه انتظامیه شته نه دغه شته دي د صحت محکمه شته خدای دې په کور باندې داسې راولي چې نن دا ښځې کمې جاړې او سلګۍ وایي خدای دې په خپلو بچو داسې راولي په خاون پړه باندې وینې نینې کېږي نینې پې کېږي پرون ماښام یې د سلسلت رور مړ دی په اټه ټېکو او هغې نن 10 بجې جنازه کړې دي او دې ماشوم زوی پسې یې روډ پسې لاس وچته کړو دې ماشوم زوی پسې دغه مولې زه چې خبرې کوم نو حکومت سره نه لګي زه ورته یم هسپتالونه یې تباه کړل او دوی وایي نه هسپتالونه د چهارشنبې پر ورځې ناوې روندار مړه شوه د 14 کالو ناوې بچي ولغ دی په دې ځای کې او هغه مړه شوله او هغه دی دلته نه ده خو او هغه دغه په اړه مې درېږي دا په دې تر ورځې کې هغوی که 3 مړي شو دا 3 پې باندې روان دي یو هغه ماشوم پیدا کېدو دوی ولې نه ورځي هغه په باتروم کې وشو هغه زنانه له 15 ټکه کړي دي په باتروم کې کېده چې نرس یو موبایل کته او یو خدای ته منظور او دغه دردو هغه په باتروم کې وشو ټیک ټاک یې کوي چټه یې خو دا دالو برای هغه ډاکټران زما ماشوم چا سر شوی هغوی غیبي شوي دي ما نه دي لیدلی زه به راپورټ کوم پورې راپورټ دی نه داسې حکومت دی او داسې خلکه پې تیر شو داسې افسران دي که نه زما ماشوم خدای زما شان سړي چې کوم دی که نه په مې فیار وکړو دلته کې دې هسپتال کې یو د پروژه کې رالم یو ماشوم دغلته مړ شو او د دې نجیم آباد نو بیا دې خلکو ووي د الف خان د ډاکټرانو سره نه لګي او د حکومت سره نه لګي صوباړي د حکومت سره نه صحیح صفا خبره کوي نو هغه هر سړی روغ دی د پی ټي آی ګینه تاسو څومره کالونه وکړل د ښځې ما دغه ښځې ته سلام کوم چې ماشوم یې مړو وي تر دې به نوړم چې الف خان نی راغلی داسې وي هغه زما خور وه زما خور وه زه د هغې کشره خور یم زما ماشوم خراب دی او زه هم خراب یم ته خپله په مسله کې خپله مسله کې زما سره اوس هېڅوک هم دلته نشته یو د خدای سره ولاړ دي صحیح ده ولاړ دي خو لکه اوس دې وخت کې زما زه پردو خلکو ته ما له لاس راکړې زه د کټ نه نشم راپاسې دې وروڼو نه تپوس وکړه ما یې که راځي چې زه ښکته نه کوزېږم زه ښکته یم دوی له زه بره ختلی یم زه نشم ګرځېدی زه خپې ځان پسې راښکم زما دومره مسله چې زما اوس هېڅ دغه نشته وروره راځئ څه خبرې کوې ایمان تېروې را دې خوشه رامخې ته شي بیا وی الف خان دروغ وی دا د بیا د هسپتال سره لګي نه ډاکټر جی الف خان وی مونږ پرون تقریبا 5 بجې راغلی او زمونږ ماشوم اډمټ شوی دی خو د پرون د 5 بجو نه د دې ټایمه پورې مونږ یو ډاکټر سینه کولو نم فیمیل ډاکټر سی کړلا نم میل ډاکټر سی کولو ټول ټیکنیشن چې کوم دی لګی دي کوم چې ایکسپیرینس جنکی دي خپل ایکسپیرینس یې کوي انجکشن یې لګي ډراپ لګي تجربه چې چلی زده کوي دلته بیا خالا شي کور کې ټول ایکسپیرینس والے لګي ټول ټیکنیشن والے لګي د هسپتال ته موږ د ټیک ټاک هسپتال مونږ تاسو کو چې دا ډاکټران وای نشته دي نو وای چې نن 1 مئی دا یوم مزدور دی لکه چوټي دا نو چې چوټي دا نو کم سے کم یو ډاکټر هم نشته راځي چې تعالی ورته بارو وخه کنه چې څه خلک راځي دا ته کیمرا لګه تو کړه دومره خلک چې مریضانو سره راغلي دا سلام له خو د هسپتال ته نه راغلي مریضانو سره منګه خبره کو کنه دا څنګه حکومت دا څه شي تاسو کرا اوس ما ماشومه ده مطمئن چرته ما خرید یاس چې کله به مړه درکې او کله به راځي ډاکټران شته نه ټیک ټاک جوړي واړی راوستي ټیک ټاک جوړي واړی جنہ جټکه مسله کې مارو سه پرون 5 بجونه 200 پورې داغه جټکه ختم نشوله اګرانو کتونکو دلته به د خلکو کې پی ټي آی والا یو ما به ګورم پی ټي آی والا په دې پښتونخوا کې دوی سره دویم ډاکټر نو هلته کې چې کمې مستې هغه په جس کې راشي دلته سلام وکړي د دې ځای نه بیا لاړ شي به د هغه دا تګ راتګي آیا دومره پورې چې د هسپتال له موږ له بل ایم ایس راکړي درې مرض دا چې ایم ایس پسې ګرځم ما د حامد د پېښور نه رنګونه کوي نو ایم ایس صحیح که زه یو ته ایم ایس پسې به هغه هسپتال ته ځي یو ته مې بل ته مې هغه دلته نه راځي بېګا راته چاوي وي صرف بره راغی وي واپس تېر شو لاړ ما دې ماشوم له ګوره زه دله اوس راغلی یم زه خبره کوم اجتماعي سوچ به کوو د انفرادي سوچ نه روزې
دا لیډرانو په دې قبرونو کې زمونږ نه سملي دوی موږ د هېڅ نه بچ کوي نن د 400 ټول سیاستدانان د دې هسپتالونو او دې بلډینګونو تماشې کوي تماشې یو هم دا نه کوي درنې کوي خپلې احتجاجونه کوي خپلو مفاداتو له لګیا دي او د یو کال نه ورته لګیا یم چې هسپتال تبو برباد دی چې پرون راتلم زوی پسې دې هسپتال ته ما امیل یوړه ما خرڅ کړ ولې زما زوی په هسپتال کې دی یا به مړ راوړم یا جمدی زوی لاړو نو صحت کارډ ورکړي کې 10 لک روپۍ دي دا دې سر راکړي موږ هغه ځان سره راغستې وي لګولې به دې صحت کارډ دی ستنم قدرې سرکاري اور زنانه ولي چې بدیل اپریشن کوو سری هر زنانه چې صحت کارډ رانه لاړو کالی لاړو زوی برانه لاړ چې د کالی تاوان به څوک راکوي زوی به راله څوک راولي زه خو په هر طرف غرقه شوم دا خو زمونږ غریبي ده زما خاون خو ځان نه لکه تاسو 3 وړو جنازو تی ساري موږ جنازو ته چې مړی به درکړي داسې ضلع کې زه ژوند کوم داسې هسپتال کې ولاړ یم چې زما خویان دې ته ولاړ دي چې دا صبر وکړه صافه کې لاس سرکاري دي دا هسپتال پس سرکاري دي زه خو چې پرون راتلم ما کالي خرڅ کړ زموږ چې څونه پیسې ولګېدې نو دا موږ پرایویټ هم تللی شو موږ خپلې غریبۍ له دلته رالو چې موږ ته به په صحت کارډ څه میلو شي وي ستاسو صحت کارډ یې بند دی روي چوټي ده موږ دلته په 1000 روپۍ پخې اوبه رالو هغه زمونږ یو ساعت کېږي انجکشن په سوراله بس سړی رالی کو په قرض یې هغه پریدي دلته کې او پریدي دوايان هم پریدي هغه مې خاوند ته پوښتنه دا کلونه خو هم پریده دا د کله نه ته پوښتنه کولې شوی چې په سوره دا دې مخکې چې ګانو ته ورک لتر ماته 15000 روپۍ پریښو دي او بس دا کله په کیلو نه راواله کله په انجکشن راواله کله په کیلو نه راواله کیلو نه وسم د دې کې زمين په هسپتال کې د دې ماشوم نو چې دا پاره دا زموږ من 10 لک روپۍ په جیب کې دي په شرخ د استادو په 10 لک روپۍ لګي چې په کې ځان لک کیلو نه رالي یو کپچې دا تیمور سلیم جګړه او تیمور وزیر صحت ګانو کتونکو چې دا سونه ولاړ دي چا سره خبرې کوم د دې بلډینګ نه ګیله کوي دا بلډینګ په نرسانو باندې چلیږي دې بلډینګ کې د سره سہولت نشته دا صرف دې خویاندو دې پښتو کړو ځان لنه کړي د 400 نور خویاندو د پاره وکړه چې نن دوی بیا پیدا بره چت نه راکوشوي دي او موږ ته بار کالونه کول او زه دې زه ترالمه دا د سو کالونه د لانجه روانه ده خدای یو کال چې کم دی د یو کال کې په دې هسپتال کې انجکشن نشته کیلونه نشته پټې ورکې نشته بیا په هغه شلم مالت کې دکان دی چې مریض له سړی ځي او دوی ولا وروړي نو هغه اکثر دلته کې مړ وي شپږ ماشومان تر دې وخته پورې مړه دي دا د دې خویندو خبره ده په نن ورځ کې او 3 جنازو ته چې کم دي دا زنانه دې وخت کې ایثاري 3 زنانو ته او د دوی لړک ته وي چې څونه خبرې وکړو ګوره د ماسپخین د باندې 15 یو دی خو او 3 پکې سختي ځن کدانې دي سره زما د نسی سره زما د نسی او 3 جنازې بشي زما د دې غریبې لور په کور کې یو لیور یو پیدارواري نسی د دې بداو خو غریبي ده مینا ال د بهور کې یو څه د جو پورا ډاکټر ماشوم نه وشته وی راپورټو کې دلته مې ډاکټرانو ته تاسو خپل نمونه راکوي خو تاسو سره ما خو کړو وستل خپل نمونه درکو هغه چې هغه غیبي شوی دی بیا نه دی راغلی دا چې دلته مې ډاکټرانو نمونه سره دا قطه ناستي یو دا کاینه چې پاکي چې مړی ده او دا مړی ده ناستي کنه دا کالی خاص ما کالی قسم درته خورم چې پرون راتلم مالی ورله کالی ور کدار له خرڅ کزوی می سخته اے سیکرټری خلته خو ته نری او تکړه انسان دې خورکه له خدا ډاکټران نیم پښړه کو لګیو د هسپتال دی له کالی روړه کنه هغه ته پته راځي جنازې تی ساره ما زه جنازې تی ساره موس مې ته لګی را چې پی ورکم پاکي کم وی الله به د دې زنګونو چته چې مړی او سه لاله شي نمونه نه درځي چته نو مې خو زده کوم کنه چې نو مې ناراضي کنه زه په اوس بره ورتلی نشم ګیلو په هسپتال کې ګرځیدل ارمان دا چې بیا وی ولی خان منګر راځي ناراضي نو مې کنه اوس مې مرته چېلو وتشكر هذه دعوة الناس تجيبون خلاوي مين بيبيع ده نوكرينو تقدر تروح القدم وش هذه واعطونا من بدل دوا کولګه ټول لا سوچت کې چې الله دې زموږ په خال رحم وکي چانم تمنه کوي څومره خلک دي والله دونه بے بس یو کنه په داسې ملک منګه جون کو بیا په داسې صوبه کې جون کو بیا په داسې ضلع کې جون کو چې سویلم نشي اکشن خصوص د سره ناخلی مجال شته خصوص اکشن واخلي خو نن د صحت محکمه وی کنه دا د سیاسيانو کاروم نه دي خو نن سیکرټری هیلث نن چې کوم دی دغه ایم اس دا به دته به د ما خبر رسیدلی وي چې سبا دا جولې ورته غوړو چې زه یو کس موزه به یا دغه هسپتال سمبالوم یا به دغه هسپتال سمبالوم خو په 2 خزانو باندې پروتي او د 2 خزانو
سیستم رواني تیر وزیر صحت چې کوم دی د دې هسپتال نه چې کومه پیسه تللی ده په ریکارډ یې وایم چې څوک یې راته وایي چیلنج کوم صرف درنې یې پې کړي دي او پیسې چې کوم دی د دې هسپتال او زموږ پیسې وي ښه هغه وزیر صحت تر اخري پورې چا ولې لر نه که په دې وجه لر نه که چې د دې هسپتالونو دوه یو ایمس دوه هسپتال یوازې دلته نه د ثوابه هم دا خال دی د سوات هم دا خال دی د نوخار هم دا خال دی او زموږ د دې هسپتال نه ذرایع وایي چې ډېره مشینري هم ته تلې ده بهرحال کتونکو دې وخت کې دا هسپتال د نرسانو باندې چلیږي ډاکټران شته دي نه خو زه څومره باس وکم موږ له دې هسپتال صحیح کې زموږ چا سره زیاتي نشته موږ دپاره تکړه سیاسي پارټي هغه ده منګه زه دا اوس هم وایم دا خلک خو ما سره اتفاق کوي او خو نه کوي ما ته په دې هسپتال کې علاجونه پرې کړي ما ته صحت کارډ نه دی پکار علاجونه دې راته پرې کړي زه به دې ته ناست یم چې زه به اپریشن کوم نو بس زما علاج به کېږي مؤمن مسلمان دی خدای پاک د علاج نه وساتي په دې هسپتال کې د نیمې نه زیاتې زنانه هسې بېسه وڅېرله شوې د وخت نه مخکې د هغوی اپریشن وشي هغه یې کنډمې کړې ولې چې صحت کارډ کې کمیشن دی د دې هسپتال د عملیم او د هلته کې ناست هغه نور غله چې دي د هغوی هم دی تاسو ګوره اجتماعي سوچ کې تاسو هم دا خبره کوئ چې موږ سره خو ګوره صحت کارډ دی زه دا وایم چې همدا لس لکه روپۍ چې کمې دي په دې هسپتال کې چې یو زنانه راځي چې هغه بار ته د دوکان ته نه ځي چې هغه ته ټوله دوی میلاویږي ډاکټران دې راله راولي په نرسانو دې نه چلی هغوی لرې پې تنخواګانې ورکړي نه د مریض بال کې ګرانو کتونکو څومره باس وکم دا نن چې زما د هسپتال کې دا کم باس دی دا د تیر د یو کال نه چې یو کال مخکې په دغه بلډینګ په دې مخه کې بیا دې ډاکټرانو وی دې دننه دې بلډینګ کې ګرځېده بیا ورته چې هغه کم تماشبین ناست دي څوک دی دا زما کور والا دی الده کې دی په پېښور کې بس کور یې تا خبرې وکړې که نه خو دې ما سره هر څومره خبرې وکړي دغه یو خبره ده نه د انصاف در کولی شو نه د انصاف در کولی شو نه په دې خلکو کې غیرت راځي نه دوی کې پښتو شته نن یو مې مزدور وز ده په کار دا ده چې موږ د خپلې تنخواګانې حلالې وګټو او خپل کار په ایماندارۍ سره هر سړی وکړي لاول زه بیا بل د الله د قهر نه یېرېدل دي او ګرانو کتونکو دا څومره ملګري ناست دي داسې ده که نه خوشحاله یې هسپتال نه خوشحاله یې نه جي نه ته خو دا سر خوشحاله بس ست خوشحالي او ست خپو ځکه چې دوایانې داسې نه میلاویږي وایي بشه بار ته منډه کې یا سرنج راوالی یا د ډراپ تار هم دلته نه میلاویږي ورشه بار نه میلاویږي وروره څه دی ډېر ښایسته هسپتال یې جوړ کړی دی ډېر مزېدار هسپتال دی خو بس صرف بلډینګ دی بس صرف ګوره ورته ته چې یورپ دی دننه بس دنده حقیقت د یورپ دی چې دا خو د بل چا په ځای کې و چې دوی به سالو نه پکې ډاکټر شته نه پکې دغه شته ډاکټر پکې نشته په نرسانو چلی تاسو راوستي ما سره یو مریض راغلی نن هم راوستی دی نن دې راوستی زه الله دې ستا په خال عام ماشوم راوستی خو بس دویانې درته دلته لیکي بار نه بیا راځي دوی موي پرې شو ډاکټر دا نه هېڅ هم نشته بس صرف د دوی دپاره پرې غریب سړي دپاره ګرانو کتونکو په دې به اجازت والو چې الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله دې د دې مریضانو دا کم چې په دې هسپتال کې دي خدای دې خپلې لاړې دارو کړي خدای دې خپلې لاړې دارو کړي خدای دې مؤمن مسلمان د هسپتال نه وساتي خو چې جون کې نو هسپتال ته هم راځي خو چې هسپتال کې بیا ډاکټر نه وي زه وایم چې زه داسې چغې ووایم او داسې وجاړم که نه چې زما په دې خبرو باندې په دې حکمرانانو کې په دې سیاسیانو کې په دې افسرانو کې دا بېخیسه دومره بېخیسه چې په دې کې غیرت او جرت راته او د الله د قهر نه یېرېدل دلته کې موږ هسپتال ته راشو د دې خوراکۍ خبره چې کالي مې خرڅ کړه د 400 رزړ هسپتال ته راغی او هغه رزړ هسپتال کې یې کالي هم خلاصه شوه او د ماشوم ته مې انتظار یم چې څه ټایم بیا راکوي نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي مننه خوشحاله